خو چې کله د قدرتي ښایست ذکر کیږي نو ماته د عباسین یوسفزي صاحب دغه شعر را یادېږي چې څوک چې یو ځل د ملکنډ سینې پی وروي پی وروي بیمار د حسن شي بیا بې له سواته نه رغېږي. نو که زه دا خبره وکړم چې د دې علاقې ښایست څوک بیماروي نو د هغې په شا باندې وجه دا ده چې چونکې دا علاقه د ډېرو مسلو سره مخ ده. دلته کې سړک وران دی، سړک په ډېر زیات بد حال باندې دی. د هغې سره دلته کې چونکې د بجلۍ تکلیف دی، د صحت په سیکټر کې مسلې دي، د تعلیم په سیکټر کې مسلې دي، د سکولونو کمی دی، هسپتالونه شته نه او که وي نو په هغې کې بیا ډاکټران ډیوټي نه کوي. په یوسف بابا کې یو هسپتال دی او هلته کې زه یو زمانه مخکې د ورځې په 10 بجې باندې تللی یم خو هغه هسپتال ته تالې لګېدلې وې. نو دغه د دې علاقې د ښایست سره به د دې علاقې کمې ستونزې دي، کمې مسلې دي، هغه به د دې علاقې د خلکو نه د هغوی د خولې نه اورو او ستاسو مخې ته به یې راوړو. باوري یم چې دا پروګرام به را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانه د دې کلي څه نوم دی؟ بهلوله نوم یې دی. او ستاسو نوم دی؟ اسد. ته سبق وې؟ څوم کلاس کې؟ شپږم کلاس کې. سکول دې کوم ځای دی؟ کرکنه کې دی. دې ځای نه څومره فاصله کې دی؟ تقریبا 10 منټه مزل وي. 10 منټه په خپو باندې؟ نه په خپو ډېر دی. په خپو څونه دی؟ په خپو 20 منټه وي. 20 منټه لار برابر غم په غر کې که نه؟ ښه دا راته ووایه چې ستا په دې کلي کې چې څومره ماشومان دي هلکان جینکۍ نو هغه ټولو سکول ته ځي؟ نه ځي، څه پکې ځي او څه پکې نه ځي. څومره پکې ځي او څومره به نه ځي د اندازې مطابق؟ دا واړه خو ټول ځي او جینکۍ نه ځي. یوه جینۍ هم نه ځي؟ نه. ښه. او هلکان ټول ځي؟ هلکانو کې خو څوک داسې نشته چې هغه سکول ته نه ځي؟ نه ټول ځي. ټیک ده. اسده خوشحاله شي. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او دا وخت په ضلع مومن کې په تحصیلي پلانغار کې د یوسف بابا په روډ باندې موجود یم. کې قدرتي ښایست دی، دلته کې بوټي هم شته، ځنګلونه هم شته، د هغې نه علاوه دلته کې اوبه دي او د مرغو اوازونه هم دي. ګرانه څه نوم دی دی؟ محمد ولی. محمد ولی. دې علاقې ته کوم ځای وایي؟ دې ته یوسف بابا بالوله. دې ته بالوله وایي. ته سکول وې؟ سکول خو نه وایو. ولې؟ بس پریښی یم دی مخکې. څوم کلاس کې دې پریښی؟ شپږم کې. شپږم کلاس کې. نو اوس څه کار کې؟ اوس بس خشاک مشاک. خشاک راوړې. سکول دې ولې ونه وې زویه؟ بس بند شوی و که نه مخکې. سکول بند شوی و؟ څنګه سکول بند شوی و؟ په ایمان پته نه کړي څه د دغه نه بند شوی سرکاري طرف نه نو. دا کوم سکول و؟ دا پرایمري سکول بند شوی نو تا د هغې د وجې نه سکول ونه وې؟ او دا د کوم وخت خبره ده؟ یاره دا شپږو کالو خبره وی. شپږو کالو خبره وی. نو ته به اوس ټول عمر دا بري راوړې؟ خشاک به راوړې؟ خبره هم اوس پرېښی دی، اوس زمینداره کوو. اوس زمینداره کوې نو ټول عمر به را زمینداره کوې؟ به داسې ورته ووایه. ښه خو ډېره ګرانه ده. ټیک ده. څه نوم دی وروره؟ عبیدالله. عبیدالله. سبق وې؟ او جی. کوم کلاس کې؟ 9 کلاس کې. اوس 9 کلاس کې. چېرته کې سبق وې؟ تنګي نمبر 1 سکول کې. د دې ځای نه تنګي ته ځې راځې؟ او جی. او بچیه ستا خو به د ورځې 100 روپه پېټرول سوځي؟ یاره 300 روپو پورې پېټرول سوځي. او نور تکلیف و؟ تکلیف بس تو تګ راتګ تکلیف دی. دلته کې چېرته بل نږدې سکول نشته؟ هاي نشته. هاي سکول پلانغار کې هم شته، نوي کلي کې هم شته، هغې ته ولې نه ځې؟ یاره بس هغه دې سبقونه لږ ښه دي که نه؟ ښه سبقونه دي. کوشش کوو چې ښه سبق ووایو. ښه شابسې. نو دا چې ستاسو په دې سکولونو کې ولې ښه سبقونه استادان نه وایي؟ یاره دلته یقین مې نه راځي. استادان حاضري هم کمې کوي دلته که نه کوي؟ حاضریانې نه کوي. او بس تا پرایمري کوم ځای نه ویلې ده؟ ما پرایمري دلته خپل کلي کې ویلې. نو هغه وخت کې به استادان نه راتلل؟ راتلل به پرایمري به راتلل دلته. پرایمري کې به راتلل؟ او جی. پوره به راتلل؟ پوره به راتلل. ښه ټیک ده. ډېر لرې ځې. څه نوم دی وروره؟ حاجي ګل. حاجي ګلو. حاجي ګله سبق وې؟ څوم کلاس کې؟ 5م. کوم ځای کې؟ بالوله سکول کې دی. بالوله سکول کې. او سبق ته ښه روان دی؟ استادان راځي که نه؟ حاضري کوي. سکول خو بند نی؟ نه. ټیک ده. خوشحاله شي. ته سکول وې؟ او جی. څوم کلاس کې؟ پایو.
5 کلاس کې کوم ځای کې په پرایمري سکول کې بهلولا کې. بالولا کې او جی او استادان دې پوره راځي او جی ښه اسه خو نه لټ سکول دی ورځ 11 بجې بني نه جی ټیک ده خوشاله شي